پی 78 ځوانان به چې دی بغیر د سیاست نه به هټ کر روزي او د خپل حقوقو تپوس به کوي او د دواړو کورونو مخې ته به کښېني چې دی دوی نه به چې د حق غواړي. افتتاح وشوله تقریبا شپږ اووه کاله مخکې هم افتتاح شوې او د هغې نه بعد یو ځل بیا افتتاح وشوله. دلته د مقامي خلکو لاړو دوی نه به رایې اخلو چې د دوی سره الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین بھائی ښه جوړې؟ خیر دی. امین بھائی دا راته ووایئ که نه چې تاسو خو نه نیشنل سره تعلق لرئ نه پی ټي آی سره تعلق لرئ نو تاسو نیشنل او پی ټي آی ته څه ویل غواړئ که نه لکه مثال هلته چې کوم دلته نیشنل دی او دلته پی ټي آی والا دی نو یو بل ته چې کوم دی سخت الفاظ یوز کوي که نه هسې نه چې دا وزیرباغ چې کوم دا افتتاح کوي جوړوي هسې نه چې سبا له بیا د ورانولو څه دغه راشي که نه. اصل کې خبره داسې ده که نه چې دې نه مخکې 2008 نه 2013 پورې عوامي نیشنل پارټۍ خپل ټینې ور تېر کړی دی. صحیح ده. په هغې کې عوامي نیشنل پارټۍ څه کړي دي نو هغه کردار د هغې په هغه ټایم کې پاتې شوی د هغې نه پس پی ټي آی ګورنمنټ وجود کې رالی دا دویم ټینې ور روان دی نو دوی چې کوم منشور و هغه د سپورټس حوالې سره خو چون کې دوی هم په خپلو وعدو کې چې دی ناکام شوي دي. اوس چې موجوده وخت کې چې دی کوم دا ګراوند جوړېږي وزیرباغ دا یو تاریخي باغ دی د مغل د دور جوړ باغ دی په 1803 کې دا جوړ شوی دی نو دا یو تاریخي باغ دی. په دې باغ کې چې دی د بیوټیفیکیشن دوباره چې دی جوړولو لپاره چې دی یو فند منظور شوی دی تقریبا د 10 کروڑ نه 12 کروڑ روپو پورې 12 کروڑ پورې. په دې کې فوټبال ګراوند دی کې د وومن پارک دی کې چې دی نور چې دی مختلف پارکس جوړېږي په دې وزیرباغ کې خو بدقسمتۍ نه چې زموږ چې کوم د پی کې 78 ایم پی ای ده هغه وایي چېرې دا زما منصوبه ده ما جوړه کړې ده او پی ټي آی ګورنمنټ دا خو آلریډي په وجود کې ده په حکومت کې ده نو دوی وایي چې یاره دا زموږ منصوبه ده او موږ به یې کوو چې څوک راغواړو یا نه راغواړو دا زموږ خوښه ده. خو چون کې اوس په دې وخت کې دوی له پکارو پی ټي آی ته پکارو چې دا افتتاح دی او ښکلې ښایسته او ښایسته طریقې سره چې دوی دا افتتاح کړی دغه سمر بلور ته هم پکې اجازت ورکړی چې هغې راغلی وې هغې دوی سره یو ځای چې د افتتاح کړی اجازت نه ورکړو لکه دا خو دوی برداشت کولی نه شي د خپل اوټ بینک دپاره. سمر بلور اوس دا خپل موقف دا دی چې زه 15 کاله پوره کړم د هغې نه پس به زه عوام ته څه ښیم چې ما څه وکړو. صحیح شوله. پی ټي آی ګورنمنټ وایي چې دا موږ بالکل اګنور کړو د مخې نه لرې کړو او موږ چې دی دا کریډټ موږ واخلو. دا اوس دې وخت کې چې کوم جنګ دی دا صرف په کریډټ باندې دی او بل سمر بلور دا ویلي چې یاره دا منصوبه ما تیاره کړې ده موږ تیاره کړې ده زموږ پکې دغه دی خو اوس دې وخت کې چې دا جنګ د کریډټ دپاره دی نو موږ دا اپیل کوو د وزیرباغ د فوټبال چې څونه پلیران دي په دې وخت کې دا اپیل کوي چې د خدای دپاره د الله دپاره تاسو د خپل سیاست د ماشومانو د مستقبل سره په دې سیاست باندې لوبې مه کوئ. پوه شوي. اوس که چېرته څنګه چې خوشدل خان په مختلفو پراجیکټو باندې سټېګانې راغستې دي دا کیس به لړاویږي دا به چې دی 15 کاله به دې کې وځي خو هغه ځایونه به هغه پراجیکټ به همداسې پاتې د ګورنمنټ به په کروڑونو روپو چې دی هغه همداسې بند وي. ټیک ده. نو دغه شانتي که خدا نه خواسته په دې باندې دا سټې راواغستلی شي دا ګراونډونه دا هر څه به چې دی همداسې ګنده پاتې شي دا به چې دی همدغسې ویران پاتې شي د دې به هېڅ قسم غم ونه شي. که دوی دومره تکړه او دوی سره چې دی دومره غمې دي دواړو پارټیانو سره نو دوی دې دا تپوس وکړي چېرې په دې وزیرباغ کې مالین څونه دي او څونه به ډیوټي کوله. دوی دې دا ووایي چې څونه چوکیدارانو څونه به ډیوټي کوله. په دې دې دا ووایي چې په دې ګراونډ کې چې دا کم دیوالونه دا اوس دا جنګلي ورانې کړي دې ته دا کیمره ونیسه دا جنګلي او دې لاندې چې کم دیوالونه دې باندې 3.5 کروڑ روپۍ لاګت سره دا جوړ شوي دا نن وران شو. ټیک ده. دې سره چې دی دغه هغه تا ته چې هغلته چې دې باندې به اوس څه شی کوي دغې باندې چې دی 40 لاک روپۍ لګېدلي دي دې کې څونه کرپشن شوی دی دا چاته دا دواړه خپل د کریډټ اخیستو دپاره خو د ځوانانو د مستقبل سره د لوبو کولو لپاره دا د دوی یو پیشه ده دا د ټولو سیاستدانانو یو پیشه ده چې به همیشه د ځوانانو د مستقبل سره لوبې کوي. دلته چې زما ځوان راځي به فوټبال کوي او بیا چېرته ځي په خاورو کې لوبې کوي هغې خپل اندېکاڼې راځي. 15 کاله زه چیلنج ورکوم عوامي نیشنل پارټۍ ته زه چیلنج ورکوم پاکستان تحریک انصاف ته چې د هغې منشور سپورټس دی صحیح شو دا د هغې د منشور حصه ده دې دې راشي ما ته د تېرو 15 کالو کې عوامي نیشنل پارټۍ سره او دغه شانتیا پی ټي آی سره دې دې راشي ما ته دې وښیي چې په دې ګراونډ کې چېرته یو خښته لګېدلي یو خښته صحیح ده. نو دا اوس چې د کریډټ اخیستو دپاره به دا د نوجوانانو د مستقبل سره لوبې کوي دا ګراونډ دې باندې به سټې راواغېستلی شي دا فیصله به عدالت ته لاړی شي دا به وځنډولی شي دغه جنګلیان لرډې ماتې شوي دغه شانتې ویران به دغه پېښور او بیا خاص کر پی کې 78 همیشه دغه شانتې ذلیله پاتې شوي ده او ذلیله به وي چې دا خپل حق دپاره دې جنګلو سره به اوس څه کوي دې جنګلو سره دا جنګلې که چا ځان له خرڅ یې کړلې او کار چې ورسره تاسو خپل فوټبال حوالې سره سل رای لرئ فوټبال حوالې سره فوټبال ګراونډ دغه تاسو ته ښکاري خاورو کې هلکان لوبه کوي دوی چې دی په خپل کریډټ کې چې دی مصروفه
دي. دا چې د ځوانانو د مستقبل سره لوبې کول دي. د کوم بچو غم سره نشته دی، د خپل کریډټ غم سره دی چې 5 سال زلته تیر کما د اخر کې عوام ته سخیم ګراوند ته موږ مجبور کړی چې تراشي او دي چې د کوریج کې او د خلکو ته وخی. خو زه بهرحال اوس شوی دی په دې کې چې دا په مشترکه تور باندې پکار و. خو دا زمونږ هم مطالبه ده د دوانو نه چې د سمر بلور نه هم چې ام پی ده او ام ان نه هم چې ام ان ده دا چې د یا د سپورتس بورډ ته حواله کی د دوانو نه دیو باسي. ٹھیک ده دا د سپورتس بورډ ته حواله کی. او دویمه مطالبه زمونږ دا ده که چرته دا وزیرباغ هم دغه شانتي دی ویران پرېښودو دی کې خدا نه خواسته سسټیپ راواغستله نو د وزیرباغ نه بلکې ټول پی کې 78 ځوانان به چې دی بغیر د سیاست نه به هټ کر روزي او د خپل حقوقو تپوس به کوي او د دوانو کورونو مخې ته به کښېني چې دی دوی نه به چې د حق غواړي چې تاسو د خپل کریډټ لپاره چې د بچو د قوم د بچو د مستقبل سره لوبې کوئ دا به روزي او ستاسو د سر درد به بیا جوړېږي. دا د ټولو ځوانانو مطالبه ده. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني.